الفصل الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل بشك بلال رضي الله تعالى عنه أذان كيد شقي قرآن كوي ترتيب وريش آواز وكي بان وكي ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس دا صحابی مبارک تے خلیل احمد سہارنپوری تے بذل المجهود کی لکھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبل مصطلبانی دیار لسکرت خلیفہ جوڑ کرے پیغمبر علیہ السلام بکل نو نباز یقیم کی بیدتم منجنا سپارل دیار لسپیری دے فقبل مسلمانی ودرولی او چکر بیداولی دو نبی علیہ السلام بفرمائل مرحبا بالذی عاتبنی فیه ربی نذب بابلا غایات راغلی بکر عبس وتولا ان جاءه الاعمى عبس معنا خفش رسول الله مبارک چین بجوینش وكان ابن مكتوم رجلا اعمار اواز بیان کو ترغیب پوری جوه چې اصبحت خدي صباح نو د ظاهر د حدیث نه خدام معلومه شو چې بلال رضی الله تعالی عنہ بعد شپې باندې تیار کی عبد الله ابن ام مکتوم په سبا کې وی دا خو به په باندې نو د دې سحر د دې باندې متعلق درې مسلک یو مذهب د امام شافعی سے د امام مالک سے او زمون د امام ابو یوسف سے دی وایي چې د سحر اذان که بعد الوقت کے رواده که قبل الوقت کے رواده اذان با یو کے استا مرضی لکه قبل الوقت کے د بلال بشان که بعد الوقت کے د ابن ام مکتوم نور طول منزل دفار قبل الوقت اذان ممنوع دے که چاہو کو اعاده واجب سیوا د آزان د سبا د مانځنه چې دې اعاده نشته د دې اوریدا او دا قبل الوقت مجاهد دې مسلک په کې د حدیث دی دی وی دو اذانونه مستقل مسنون دي یو به د سبا خاتون وړاندې کې یو به د سبا خاتون بعد او زمون د احناف ورېدا چې د دې سبا حکم د نور اوقات په شان دی قبل الوقت دې د پر اذان جائز نه دی چې چا حکم نو اعاده واجب ده نو دلته بلال رضی الله عنه په وختي بان کول دې کې د شافعي سے او د امام مالک او د ابو یوسف سے دلیل قبل الوقت بلا اذان کولو او زمونږه د احناف په ځکه مذهب نه دی چې په طحاوی شریف کې بل حدیث راشي الا ان العبد قد نام مخکې بان کړی وو خو نبی علیہ السلام بل دا سړی غافل شوی دی قبل الوقت یې کړی دی بل روایت کې راغلی دی لیرجع قائمکم ویوقظ نائمکم دا د دې لپاره وختي اذان کوي د یو بیدې لپاره چې دا کوم په منځونو ولاړ دي چې لږ آرام وکړي او دا کوم چې ودي دي چې دا تهجد سره بیدار شي وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم هرگز من کتاب سنا لا يمنعكم من دین کتاب سنا دشمنی تاسو ځان د بلال او نه فجر المستطيل اوګد دا اوګد دغه چې کوم دی دا
دغادرو جنبي ولكن الفجر لكن الفجر مستطير دا سفلن دے في الأفق بكنارو دا أسمان کی وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذو فلتزي عثمان دپارا وقال بي فرمت كرتا دوان سفر کو انو اذان وکیتا سدوانا دان چيوم دی بانگو کی وګلم دی او تاسو دوان کی چيو بانگو کی دا بل دپارا بانگ او اقامت وکیتا سدوانا یو دی کی اقامت کی امامتی دی وکیتا سدوانا تا اکبرکما مشت تاسو دوان عزت بمشت لگا کے راوی وعنه رضي الله تعالى عنه قال فرمي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا تاسو کوي کما رأيتموني کتن کتاب شدلې دي تاسو دې ما لرا وصلي چې زمونږ کوما زه د کوم شرایط خیال ساتم د ارکان خیال ساتم دا غي تاسو خیال وساتئ وإذا حضرت الصلاة أذان دې کې تاسو لرا حضرتكم یو د تاسو په امامت دې کې تاسو تکبرکم مشستاسي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فقال كلجوا برشد الغزوة خيبرنا سار مدر يقليلة دشفي حتى ترذيبري اذا ادركه الكرا كلمن ذكر الرا الكرا شامن ذكو الكرا خوف ترى خوف ذلك جوتا فرالنو عرس التعريسي وكو تعريس تتويلكي تعریس د شپې چې مدل وکي او دی اخیری تداسي وکي چې لږ ساتي پړاو وکي آرام وکي ودشي نو سره به تمش وقال وی بلال رضی الله تعالی عنہ اکلا لنا الليل څوکۍ وکړم د پاره دا فاتح شپه څوکۍ وکړ او چې سبا راوځي چې موږ را پاتو فصلى منذ بلال ما هذا قدر له جتون تقدير في الشيو ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما ركل تقارب الفجر كنيزيش سبا استند نظر ولا بلال فلراحلتا مقامه الصباح سبا قتل سبا وراخيج فغلبت بلالا غالب شريف بلال بني عيناه مسترق مبارك رزق ما نوجر وهو مستند الى راحلته ابيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال نيو تذ اصحاب رضنا تذي پوری چې هو بدی ولرا الشمس نور په ولګیدو د نور ګرمي ګراله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم اول الذين استيقاظا برابيداري درسرا يتشفد ليله التعريس واقعه ليله التعريس علامہ السیلی محدث اغوی چې دا واقعات صرف یو پیره پیښه شوې ده چې کله د مسلمانان د جنگ حنین نه واپس دلدا د یوه قصه ده بس ولیکن قاضي عیاض رحمه الله تعالی حافظ ابن حجر جلال الدین سیوطی رحمه الله فرمایي چې نه ليله التعريس متعدد تیرې شوې ده شیخ ابن العربی په عارضه الاحوذی کې وایي چې دا متعدد ده او دا تعدد ولا خبره ځکه سیده چې ګوره دلته راغلی چې اولنې رابعداري دونکې رسول الله مبارک ٹھیک ده او بل روایت پکې راغلی دی چې اولنې رابعداري دونکې سیدنا ابوبکر صدیق او بخاري شریف کې بل راشي اول هغه رابعدار او دریم روایت کې راغلی دی مسند احمد کې چې اولنې رابعداري دونکې صحابي ذو مخبر رضی الله تعالی عنہ دا دیوا او دویمه دا ده چې یو روایت کې راغلی دي چې دا خیبر ګوره قبل من غزوة خیبر مندلې کې دلته کا بل ځای کې حدیبیه راغلی ده بل ځای کې تبوک راغلی دی بل ځای کې حنین راغلی دی نو چې دا متعدد ونه ګڼلی شي نو د دې تطبیق به څوک کوي شي اول څوک رابعدار شوی دی چې په درې روایات
زين نمونه پکې متعدد رال کله وې دې پلان کې غزوینا کله د پلان کې غزوینا کله د پلان کې نو اصل خبره ده چې ورورا دې تلله التعریس واقعا وې دا یو پیرانه د شوی متعدد شوی دا ففزعان غبراو رسول الله صلی الله علیه وسلم غبراوی په دې کې غبراو شولې راپاتې او نور را قتلې منتقدا شوی مطمئنی که بی سکونه دقها داوست ایمان نقشوا فقال اے بلال دعولی فقال بلال رضی اللہ عنہ اخذ بنفسی اغسط وروح زمان نفس زمان الذي اخذ بنفسك تون خیست خضر کبیر جی چکم ذات تو دکڑے وی محاغذات زم کو دکڑے بخاری شریف کې بل راشي چې د دې بلال رضی الله تعالی عنہ دا عذر علیه السلام قبول کو وتوی فرمایي ان الله قبض ارواحكم حيث شاء وردها عليكم حين شاء فسلا چې کله وو دستا سروانه واست چې کله وو ته به ته واپس ده اقتاد يرزي روان شي فاقتاد الذي روان كرواه له قلو صلوا لنا شيئا لك شانتا فدغي كان ذكي دا منز قضائي راوانا قرده ذي كان دين روان شو مصفدي کی اختلاف دا دے چه ولی روان شافی تیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چه فدغي كان ذكي اثر دا شیطان دے فدیوینا وقتکو چې په کوم ځای کې اثر د شیطانی التمون نه دی پکار نو ځکه دلته دا مونږونه کو امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د یو شی لپاره غني وجه کې دي شی یوې دغه وجه د دې نه انکار نه کو چې اثر د شیطان دی حدیث کې دا راغلی او دویمه دا ده چې دغه ټیم ایلن ور سریکا والده فدغی عین محقق قضایان نکیگی ذکر رسول اللہ روان شو او لگ اخوازی کی چی مکروح وقت لاری نو قلت بے قضایی را وغردولا یہ بیشوی اصل کی مکروح اوقات ٹوٹل سوری تینزو عین طلوع عین غروب عین استواء دې دریو کې یو منځ هغه به غمی ده چې یو منځ او دوا نور مکروه کې مونږ دی مازیګر مون نبات تر دما خام او د صباح خطو نوالا انتر طلوع الشمس پوری د دې دوه ټیمونو کې نوافل نکی نوافل زمون د احناف په وجیز مطلقاً یو قسم نوافل هم پکې صرف دغه ذات ورکات سنت پکې روان او د شوافیعو په نسبت باندې نوافل غیر ذوات السبب پکې نه زوات السبب والا فکیکی کے ساتھ توافق کو وکا رکاتے ہیں تو مسجد تا فکر آلی وکا فکر رکاتے ہیں وضو دی وکا فکر تحییت وضو زوات الاسباب والا اغیوی کی دیش منگوی مطلقاً پدغی کے نوافل نکی اما قضایانی پدغتوٹی منکر والی اچھا صباحتون بعد قضایان طور مضاف شو کی مازیگر من بعد قضایان طور مضاف شو کی خام نو لکشان تک سوالي بوتي ثم توضا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بلال فاقام الصلاه اقامت باندې وکړو وصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاه قال من اوصب نسي الصلاه شيئا منذير فليصليها اذا ذكرها نودي كده الكلوريات فإن الله تبارك وتعالى قال وقم
صلاة ذکری دیکی توجیحات دا دیر شوی نوسو مسئلہ خدا شوال سیب علیہ رحمت چه دا دا انسان دا منز یرشو من نسی الصلاة نو دا دی قضایی خوبی اتفاق شتا خو چی چا ترک الصلاة عمدن خجوب جوړ دې ته مونږ نه کې نزانې غلې کړې عمدني منترکو نو په دبانې قضا د ماندشتا کنشتا نو ایما اربعه دی وی چې په نسیه باندې قضا د ماندشتا نو په تاریخ عمدن باندې په طریقې او لا داشتا طریقے دلالت الناس او اهل الظواهر وی ننا فحدیث کی نسیه راغلے د نسیه والا باندې قضا شتا او چې چا عمدن منس نه دی کړی باغ قضا نشتا دا د ظواهر ویدا او د علامه ابن تیمہ رحمه الله میلان هم دی مسلک لري د دې مسله بلا مسئلہ دارا چی دا گندے وجہ شول سیب علیہ رحمتا نستا دا حدیث کی روانی اتنہا غواتن بیہی شیطان دینا شافی سیب دلیل نیولے زمونگ دلیل پا بخاری شریف کی رہی فلما ارتفعت الشمس وبیزت قام فصولا چی کلا نور را پورتا شو خسپین شو وبیزت سروال دنور ختم شو مکروه وقت لاره قام فصولا بخاری کی رہی ابو سننی کبرا دا بیحقی کی راغلی دی ثم انتظر حتی استعلت الشمس چی نور خرا پورتا شو بیحقی کی راغلی او بلدا دا چی من وایو چی آزان بم که دا قضا مانده دا پارا او اقامت بم که او دلتا خو صرف اقامت رائے دلتا خو صرف سر آلے اقامت رائے فاقام الصلاة وامر بلالا فاقام الصلاة رواه مسلم جواب دادے ابو داود شریف کی راغلی دی فأمر بلالا فأذن وأقام او دل تباب دے اکتفا دے فأقام الصلاة اذان اکڑے اقامت اکڑے دے خود دلتے چکم دے فذکر کول کی صرف اقامت ذکر کرے من باب الاکتفا من باب الاکتفا دلتے یو بنا مسئلہ دا چې ترتیب په مابین د پایتی او د وقتی منځ کې څنګه دی ستانه مون قضا شنو دا غبل مون وقتی نه به مخکې کې صداغین به بعد کې نو دا غي ته په ترتیب کې دا غي نه به مخکې کې صداغین د مخکې په نکو به شپږ منځونه بعد کې چې چرته تا دا غي نه بعد کو نو غبا که د دو منځونو نه بعد دی راوګرځو دوانو دی پاتې که د دریو نه بعد دی راوګرځو دریو نه پاتې شو بیا به د شپږو نه بعد دا د ائمه ثلاثه ورته شافعي صاحب رحمت الله علیه د پایتې د فوت شوي منځ او د وختي منځ ترمنځ د ترتیب قایل نه دي صاحب ترتیب په څه کې دا په طریقې سره کوي چې مونږ ته قضا شوی د راتلو کې نه به مخکې کوي صرف چې کوم ځای کې ترتیب ته تمام دی نه اخیر دی که زوی کول وقت بل ورسره نه راځېږي نو صرف وختي مونږ پکې وکړه یا جمع درته کېږي یا درته فرض کهیر دی نو خیر دې سره ترتیب ساتل کېږي یعنې نو بیا په ترتیب وار باندې کوي ٹھیک ده وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا تصوموا للتأتي فاجتازوين ما لا فقط في ذلك وسلم له بريشه مخکې د ودرېدل په ولاړ د مانځه انتظار دا مکروه دی چې کله
راغلی او امام لا نه دا په امام باندې پوج پری باندې چې خلق انتظار وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قيمت الصلاه فلا تاتوا تصموا هذه ديتا تسعون جرامن دی ووي منډه باندې او به بدی پرشنو باندې په لمدو خو دې منډه واله نبی بدی بریک دې دا ستاسو لپاره موټر ویلا وقتو هراجه دې ته تمشون چې مدل کوي درې صورت فقهاو دي محدثین یو منډه واله دا باندې یو بل چالان باندې تک دا باندې یو لګلندې کې د تاقه لګ شانته بګلندې شي راشي راو پتاسو سکینه وی سکینه دا معنا چې خو صحیح روانه دي درا ورته دلو د دې د غم نوی دا یرم نوی فما ادرکتم رسول وما فاتكم فاتقوا توزیع اختلافی مسئله استاسو نکف رکاتون لاړ او د امام د سلام نه بعد فاتې دی او غم کول نو تاسو قضا کوئ که ادا کوئ د شافعي صاحب رحمت الله علیه مسلک دا دی چې ادا ده د ادا کې نو د ادا معنا دا ده چې تا ماسپښین کې 2 رکعاته په امام پسې وکړل 2 رکعاته اوس پاتې 2 رکعاته ته ادا نو تا ګویا کې 1 او 2 کړي دي ته اوس 3 او 4 کې 3 او 4 تشکی شافعي سے کوئی دا 2 رکعاته تشکی او امام سے رحمت الله علیه فرمایي چې نه مسبوق چې دا کم سلام نه بعد مونږ کوي دا قضا کوي یعنی تا د امام سره 3 او 4 کړي دي 1 او 2 تا د بعد غتا نه تیری دي اندر نه قضا شي دا غي قضا او نه غړه کو دي ما غړه ادا سبب مرته کې تا فاتموا تشوافع دلیل دي وما فاتكم فاتموا زمونږ روایت په ابو داود شریف کې دا شوی دا راغلی دی په هغې کې داسې دي چې وما فاتکم فقضوا قضا پکې دغه شوی دا راغلی ده او دا اتمام دی ته چې دا 2 رکعاته ونه کړي د 2 رکعاتو قضایي رانه وړي نو تا دا لمونځ پوره کړو که نیمګړی دی پرېښود نیمګړی دا به هله چې دا 2 وکړي دا به فاتم وشي ټیک ده او قضایي بل دا ده چې ستا نه کوم فوت شوي دي نو تا هغه دغه کې ځکه چې په دې اخرو رکعاتونو کې تش تا دغه د امام څه وکړو چې بیا فاتم تش کې تا خو پکې ډک رکعاتونه دا دې خطا نه کړو فرمایه ملا صاحبه إن هذا واد به شيطان قديبا أثر الشيطان نقول أنت قبراحت رسول الله مبارك ذكر شو أو ذكر قوم ذكر شو إشارة وقدي خبر التجي قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنة متبعه رسول الله ففزع عشر قوم فزعوه في كذا فلقوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم هم ينزلوا إلى كشي او تسکو کې عمر کې بلال ته ينادي للصلاه چې اذان کې مانده ده پاره یا اقامت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بتاعي سمعين تر او قدر ویجد من فزاعهم ددیو د غبراحتنا فقال يا ايها الناس ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها الينا في حين فوقت غير دينا فاذا رقد احدكم عن الصلاه او نسيها ثم فزع اليها فليصليها كما يصليها في وقتها ثم التفت بعقدة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق فقال إن الشيطان أتى بلالا شيطان بلال نراجع أو دي ولو منزك استيراد سمن الله وراتم الله چې ترڅه کبر دې منځ او کو پښته وشتم فدې لکه دا خبره چې بس دا کوم چې په داړي استه ثم لم يزل به مشو يهديه چې تقول دې لره دا
لکه څنګه چې ټپولی شي ماشوم حتی تر دې پورې نامه چې ویده شو یعنې ده له د املا چې داسې خوند ورکړو لکه تا به ویلې چې ګینې څوک یې ټپوي بس ویده شه ځکه دې راغلی یو تاریخ ویل هغه چې دا بلستل په یو ټیم کې دومره خوند نه کوي خو چې سار کې چې دا راپاڅېږي دې ټیم کې چې دا کوم خوند کوي ثم دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راوبله بلال فاخبر بلال رسول الله ته کمثل دعا چې خبر ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا بکر فقال ابو بکر ذکر ویکم چې انک رسول الله بالکل رښتیا خبره دې کړې الله درته ویلې ده الله درته ویلې ده نو دا استاد صداقت څه شو دلیل شو وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله ثاني دو کوینه دي چې دا ډول دي په اعناق د مؤذنینو کې په چټورو کې د مسلمانانو لپاره د مؤذنین د مسلمانان په دوه ټکو کې ذمہ داران دي صيامهم وصلاتهم اکثر دیو په دې باندې مخکې ورشي د رمضان کې خیر کړی هر یو باندې دا کوشش کوي چې د بل ټول خلکو نړۍ به باندې ځوبیم نو 2 منټه په پاتې والله اکبر باندې ورشي 2 منټه په پاتې 2 او 3 ته به ورشي باب المساجد ومواضع الصلاه ربطي زما قبل تدال چې مخکې ازمنه د منځونو بیانول اوقات او سی اماکن بیانې مساجد او مواضع دای چې ربط شو د قبل سره فرمایا کله چې داخل شو نبی علیہ السلام بیت الله شریف خانه کعبه ته نبی علیہ السلام دننه نو دعای وکړه په ګډونو د دې بیت الله شریف کلها ټول بیت الله شریف کې څو ګډونه دي څلور ونه کې دعا وکړه او منځي ونه حتی خرج منه فلما خرجا ركعا الركعتين ويكو 2 ركعات فمخامخ دخانه کعبه کې وقال هذه القبلة ذا كعبه قبلة منځي پکې ونه الکه په خانه کعبه مبارک دن من جائز دی که ناجائز دی نو په خانه کعبه مبارک کې دن من نفل من خو بالکل جائز دی فنیز د جمهور عالمان نفل خو پکې کوي واما الفرض يجوز عندنا فرض چې کوم دې زمون په مسلک کې روا دی او د شافعي سے په مسلک کې مروا دی او د احمد بن حنبل او د مالک سے په مسلک کې نه دی روا په هدايه کې دلته خدای ده چې يجوز الصلاه في الكعبه فرضها ونفلها خلافا للشافعي رحمه الله نشافعي سے په دې مسله کې زمون سره مرګره دي مالک سے و احمد بن حنبل په کې فرض نه ده وس چې وینه کولو دا چې دلیل دا حدیث د امام مالک او د احمد بن حنبل دلیل چې ګوره دوايي په کې وکړه او مونږه په خانه کعبه کې ونه من ورتوایو چې په خانه کعبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کړه دلیل دا ورپسې روایت وایي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحى الكعبة وهو أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجري وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلال حين حرم فأغلقها بند کړل دا په دیو باندې دین الله مسلم فرض یو خاص من مدن یو دې ته دنه باندې دروازه د بار بند کی بار خلق ته بنو چې من محروم پاتې ا دې ټول تر دې درې نشي وما قصد رنگی تیر کو باقی کی فسألت بلالا حين خرجا انت سنا رسول الله فقال جعل ویگ دوستن گستا او دوستنی خی طرف تا او درستنی شاتا او بیت په دورت باندې على 6 اعمدا پشپغستن ثم صلى بهم ګور دې چې موږ دې کړل اوس هغه روایت کې وی نه دې کړو دې کې وی کړل دا یا څه هر کله چې دې کړیو دې نکړي په مابین کې تعارض راشي
دا محدثين قوانين سدي دا اصول الحديث سدي اعتبار با چالري کړي لري ځکه چې دې کړي هغه علم حاصل کړي دی چې هغه د نکړي واده سره نشته دی لکه یو سړی وایي چې شیخ صاحب چې کړي دی بل تعلیم وایي دې دې کړي او چې دا کوم وایي کړي دی نو دې دې کړي دی او دا کوم وایي چې دې 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 کړي دا څه نو دا دې صحابي دې دلې دې چې کړي دي او ابن عباس دې او دا خبره ټیک دی ابن عباس ته کشو دای په دغه ټیم کې وو پسې وایي لا شو برا نو دې لاړې وبیر او د چې دې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مونږ ته کړی فرمایي نو په هر حال دن خانه کعبه کې مونږ رواده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې کړی دی جی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدنا خاموش کول زما په جمعات کې چې دا دی بهتر دی د زرو منځونو نه په ما سیوای په نور جمعاتونو کې زف او په دې کې یو رکعت سیوا د مسجد حرام نه جاری کې به یو منځ یو فلاح دی او په مسجد نبوي کې یو منځ څو شو یو بزره باندې شو دا د اولنۍ زمانه والا روایت دی به رسته دا منځ 50 زره ترسیدلې یو مون په مسجد نبوي مبارک کې په 50,000 باندې او په مسجد نبوي کې په هغه دیوالونو باندې بارا دا حدیث دی ګره صلات فی مسجد هذا خیر من الف صلات فی ما سوا الا المسجد الحرام دې کړه دې دا 50 زره باندې دي اوس په دې باندې څه تاسو راکوي چې باندې رحمت چې نبی علیہ السلام وی په مسجدی هذا د نبی علیہ السلام په زمانه کې حجومات دی ورکیو لو مقدار پوری د فرض د زمانه د دې مدرسې مثلا او اوس وضوءونه غټ چې د اندازې نه بیا نو دا مونږ دا افضل واله صرف هغه جمعات پوری دي چې کوم د نبی علیہ السلام په زمانه کې او کنا اوس چې دا څونه ډیر دي دې ټول کې دي ما ته پوښتنه نو تا یو مسله ده اړ نو سړی ته چې تاسو لاړشئ خبره به واضح شي هغه مسله ده چې کله اسم اشاره او مسمى دا دوانه را یو دي شي نو اعتبار بچاله اسم اشاره او مسمى د غشي دا راجم شي نو بیا به دې اعتبار به چاله لیکن زوی معنی که خالد جان ناطقان لے ورکا ایسی خالد جان ناطقان لے ورکا نو نمید خالد جان ناطقان با مصفو آغا یلدی بشاره میدتا سو کوئی مسمى لیتی بات ہے سو کوئی چاہ دے سو کوئی چاہ دے یہ بات چاہ دے مشارون الیہ لبیتی بات ہے خلاف الجنس خلاف الجنس کی چالی کی بات مشارون الیہ او متحد الجنس کی چالی کی بات مسمى ندست چیزے اعتبار اس مسمى لبدے شاری لبدے ذکر چې دا کوم جمعات د پیغمبر علیه السلام په دغه زمانه کې او اوس پسې غټ شو نور په پسې فرض کې غټېږي نو دا یو جنس دی که نه دی نو دې کې اعتبار مسمى لري نو چې د پیغمبر علیه السلام دا نوم مسجد نبوي پې اطلاق کېږي بس هلته به دا مونځ بهتر او دویم جواب دا دی چې په مسند احمد کې روایت راغلی دی ولو مد مسجد هذا الى صنعاء لكان مسجد که زما دا جماعت اوږد شي تر صنعاء ته ورسي بیا به دا زما مسجد نبوي وي پته ولګېده چې د جماعت په هغه حصه کې د مسجد نبوي هغې کې لمونځ په 50 زرو باندې دی دلته دا کم بشارت دی بیرون بل بشارت د 50 زرو والا راغلی دی فرمایا وعن ابي سعيد الخدري رضي
لا تشد الرحال نبتر ليكي بستري إلا إلى 3 مساجد مگر 3 جمعات مسجد الحرام مسجد اقصى ومسجدي هذا الذي دريونا غير بنور السفاري ني علامة ابن تيمة سيبددين مسألة رئيستري دا مسألة دا منع دا زيارة القبور چه چا اولیاء علماء صلحاء اتقیاء والدین هر چا قبر لنشد وإلا تشد الرحال سفر بمنعي تأتي نزدي مقبري للعش خير سفر كول زيارة القبور دفار دا بمنعي وكو مدينة منورة تسرع زيم وي مسجد نبوي مبارك بنيت بزي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا زيارة بنيت مانتي بنيت دا أغي ويو زمانگا جمهور طول عالمان ريدا دا کہ زیارت القبور لرتد دا رواج او خاص کر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم روزی مبارک زیارت دا پر سفرونو کریر اشرف سفر دے اور دیر کاری خیر او دا برکت نرک او دلته چې دی حدیث مبارک کې راغلی چې شد رحال بنکی کی مگر 3 جمعاتونو ته نو دا مستثنا ده مستثنا من هوی چې شه ده نو هغه دلته نه راغلی د ابن تیمه ته په دې مستثنا من هو عام اشولا دا ودا چې مسلک جوړیږي چې لا تشد الرحال الى موضع ما يوم زيت بمشد رحال نکی إلا إلى 3 مساجد ناغي وريداش او د جمهور عالمان وريدادا چې شد رحال بنکی إلى مسجد ما یو جماعت د جماعتونو ته ته جماعت لدین دي 3 جماعتونو نه به سفر نور جماعتو ته سفر دا حصر په نسبت سره مساجد ده او په دې باندې په ځګمنګر دې درونو قرینه پیدا کړه په مسند احمد کې روایت راځي رسول الله فرمایي لا ينبغي للمطيع ان يشد رحله الى مسجد الا المسجد الحرام دا نو یې مناسب ندي د پاره د یو سفر سامان جوړون کې چې سامان سفر وتړي یو جمعات جمعاتونو ته سیوا لري دي نګور په حدیث مسند احمد کې سره ملا صاحب من ان چانا راځه د نور جمعاتونو د سفر نه راځه دین نه راځه کله دې کې دا الى موضع ما خبر عام شي عام بیا خو به کیسه ډېره سخته شي بیا خو به د جهاد دپاره سفر ممنوع شي بیا به د علم د زده کړې دپاره سفر ممنوع شي بیا به د تبلیغ دپاره سفر ممنوع شي حالان کې عقبه بن عامر صحابي رضی الله تعالی عنه مراکش ته تللی و 10,000 میله مزل ته کړی الله د دین د رسولو دپاره هغه ټیم کې مراکش د دنیا آخر اوس خو د مراکش نه قوم انګریزانو کوتکانو آبادی نه کړي هغه ټیم د دنیا آخر او هغه د پرېدا او دا صحابین ته د دریا په غاړه ودرېدل چې ما ته دا علم وشي چې د دین اقوام نور خلق شته زه به پسې اقوام لاړ شم او د رسول الله د اواز به هلته نور ورسېږي دې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه اغا پدی مانعین د زیارت القبور باندې رد کړی دی یک جلال دقه ویلی چې مستثنا من هو د عام او وسمنګ
بيد علم وعلى سفر تجارت وعلى سفر كل بحرام شي فتح الباري تريم جل شيا صار صفحة علامة سبكي كبير مرد ذكر فمانعين باندي او شيخ زين الدين عراقي لكي دي کہ مستثنا منه دا مسجد عام ندے بدر الدین عینی فهم جلد 254 کی لکھی تھی کہ دا مستثنا منه مسجد عام ندا امام غزالی رحمه الله وی کاش کہ مانعین غور ہوگی غور سوچ ہوگی کہ دیو دا مستثنا منه عام وی بے پیغمبران لم نشد لے او دوندو اولیاء لم نشد لے یوسط لم نشد لے وګوره الاتحاد الزبيدي سرد احياء العلوم څلورم جلد 286 او دارنګ خبره کړې دا شیخ زکریا رحمه الله په اوجز المسالک په دویم جلد 259 نواله تر دویم جلد 266 پورې وصف دې مبحث په دې باندې شیاره دي اوجز المسالک والا ذکر نه لکه دلته اوس په ترتیب والا باندې کې راځي شد طریقات بنے کی کہ مگر طریق تبلیغ والا کوئی مت نہیں لگے یہ سب تبلیغ والے جماعتوں نے نگل ذات جماعتوں کے ذریعے نے بدائی کرا دین طریقے یہ جماعت لا شد ذکی بل لا جماعت تبار سفر غیر شد رحال الى المسجد نکي شد رحال چاہتا کہ دین زمر کمن ہوتا ہے دی جماعت کرا گئے تو کچھ سکوٹر راغلی دی تو گاڑو راغلی تو پریچین موٹرین باندې راغلی نو دی جماعت کرا گئی کہ سبق راغلی ها سبق لا فرض ہے تدا کہ دین ذکر لا فرض ہے تدا کہ لا متاثر الاجر تبيو جماعت یہ جماعت والا وہ نہیں کہ وہ جہاد دائما سبب جماعت کی من کہ دا لقد فاض يشد رحال لكي دا بستری دیو گوری کری گینی جماعتون لی گوری کری دا بستری دیو دا دین دا ذکر او بد تدرسائی دا پارا ایک کر دیا مسجد حرام مسجد اقصا او مسجدی هذا فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې دینو دا تقدیر باندې به حوض ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګي دي ها جی وعن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فقالان چې په مسجد نبوي کې د خپل دغه څه بیګدا او اسی په ذلت راایړي نو اسی نه کې چې په دې باندې متاته حساب شي كان النبي ياتي مسجد قباء تبرات له خاص کی مسجد قباء ده حدیث جان دې چې دلته پیسینو کې یو ناتم نو جوړ کړی پاک رسول الله منزل ورشه یو عجیب نظاره راغلی مناری ده حرام ده نظر دې راتلو په مسجد قباء ار افتا ماشیا کله سبت د سبتین دو ترجمې دی او چې خېلی په خېلی بل دا چې سبت نموراد افتادا فأفتاك بيو بير راتو ماشيا وراكبا كلا بيدل أو كلا سور يتنعش بيدل ماشا سور ماشا أو من بيكو بديك ركاتين بديك دو ركات درجي دي لك عمرا اكتك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله محمد بلاد الله ثلاثة مساجد غادي أو أفضل بلاد الله فاكتا أسواقها بازارون دي وعن عثمان رضي الله عنه لما بنا لله شاهد جوړ کړه الله لپاره مسجدان تنوین د تقلیل لو شان سيد الجمعه بنا له بيتا عظيما في الجنه الجمعه الشهد یو خطه الجمعه راوړل کتاب د سمیلا او جنت د سمیلا او فرمایا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى الى المسجد او راحه اعد الله له نزله من الجنه كلما اتى او راحه سوچ سر وختي لاړې راحه باندې گئی خدای نزول من مسجد ته لګيږي د جنت دا بدل تیار ها اعظم الناس للوی د خلقنا اجرا په اتباع اجر سره په صلات په مانځ کې ابعدهم ممشى لري د
دیونه دی ورپسې لري د دیونه دی ممشى فيه بعد مزل سره یعنې که چې د چا کور څومره د جومات نه لرې دی نو دونه ډېر اجرونه ده وګټه ډېر اجرونه چا وګټه ده ابعدهم فابعدهم ممشى د جومات نه کور لرې ښه دی که د جومات نه کور نږدې ښه دی نږدې نو دلته خو دا راغلی اعظم الناس اجرا في الصلاه ذکر دی دا ورپسې روایت مې پته ولګي چې والذي ينتظر الصلاه انتظار کې د لمانځه چې موضوع کې دي سره د امام دا اعظم دی اجر من الذي يصلي ثم ينام وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال خلت البقاع خالي شو دا میدان چاپیره د جمعات د مسجد نبوي نه ارادو په بنو سلیمه أن ينتقلوا جديرا منتقل شنيزي جماعتا فبلغ ذلك ورشد الله خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني ما ترى تدري لأنكم تريدون جتاس إرادة لريتاس منتقل شيء قرب مسجد قالوا نعم يا رسول الله قال أردنا ذلك مقدا إرادة كريدا فقال يا بني سلمة دياركم بالكورنا لازموني سي تكتب آثاركم لكتش قدمون التاسي دياركم تكتب آثاركم دینا هم دا معلومه شو چې دا خپل کورونه لري بهتر دي کې نږدې دینا دا معلومیږي چې لري بهتر حالان کې جابر رضی الله تعالی عنہ نا روایت نه دا معلوم خو دې کې بل روایت راغلی دی وای شؤم الدار بعده عن المسجد د کورس پیرواله دا چې د جمعات نه دي او جمع الفوائد کې د مسند احمد په یو روایت را نقل کړی دی مرفوع روایت دی وای فضل الدار القريبه من المسجد على الدار الشاسعه من المسجد كفضل الغازي على القاعد هغه کور چې جمعات ته قریب وي فآغا کور چې جمعات نه لري دونه افضل دی لکه غازی چې په قاعد افضل دی غازی په قاعد افضل دی که نه دی څومره پې افضل دی اندازه ته لکه غازی په قاعد څونه افضل فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة یو درجه شو وکلم وعد الله بالحسنى ودې په دې چې د غازیانو سره د جنت وعده کړی دی د دې نه څه نو یو درجه بیا وی وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما څه دې درجات سلسله انکه د قرآن شریف دا یو زیاده یو صفحه ده یو کې په یو درجه سیوا کو او لږ شي په سیور واړو نو به شل درجه سیوا فمت تطبیق او دایم وی چې د ځوان سره خدای په واده د جنت کړی ته وو دوی قاعدین په وقت نه باندې یو قاعدین بالاذن بل قاعدین بلا اذن فضل الله المجاهدين على القاعدين بالإذن درجة وكل وعد الله الحسنى نتهم إجازة شيء خير فاتشي تقدر وفضل الله المجاهدين على القاعدين بلا إذن أجرا عظيم درجات منه دارنګ دویم وایا یو کوم دغه دي دا قاعدین دي معذور او بل کوم قاعدین دي غیر معذور فضل الله المجاهدين على القاعدين معذورين يدي درجتان وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين غير معذورين اجرا عظيما درجات بيسل درجه نو دا كل وعد الله الحسنى جدا دا كم قاعدين سردا بالاذن سردا كم قاعدين سردا بالعذر سردا دینونو سره کلم بعد الله بالحسنى نشتا په شری په دغه آیاتونو باندې ځان سره چې ترجمه کوم نشره د آیات قرآن شریف دې څه کتاب دی هغه په ظاهر د انسان چاله نو کم کور بهتر شو را
کې دا راځي چې فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة من المسجد كفضل الغازي على القاعد. دې کور بهتر جماعت او دا کور د دې نږدې کور نه په یو ټکي افضل څنګه په یو ټکي دې کې په قدمونه ډېر واغستې شي او نږدې کور کې قدمونه کمې نو نږدې کور ته برکات ډېر دي انوارات ډېر دي جماعت ته نږدې کور ته چې کوم دی دا برکت دی دا قوت کار نو دا په ډېرو وجوهاتو باندې قریب کور افضل دی په بعید باندې او دا بعید صرف د زینت جزئي دی او تقریزیت په قدمونو سره بهتر دی ها فرمایه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عالم وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق في المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا فقال یاد کی الله خالی انسان لا فکر د خلقو په مخ کې جړه خاله ځان نه جړه کړی دی د حفاظت راو بیږي انا ورجل راو بلیدل اخذ خاوند حسب او د جمال اغا دنا مطالبه د زنا والعياذ بالله فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها غفتكي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين دون پټ صدقه کیږي چې د یو لاس نه دا بل لاس هم خبر نشي فرمایي وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تصاحب على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ركعة وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يكره إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى بالفجر الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاته مثل الصلاة. ګوره دا مونځې 15 درجې په بل کې 20 درجې راغلي یو د لومبې 15 به 20 ته خبره ورسېده یا دې مونځ کې فرق دی یو جامع مسجد دی بل وړو کې یا امام کې مسله ده یا د په دینیت کې مسله ده او 15 او 20 دواړه دغه کې دي چې دا راځي او دا بل قدم اوچتېدو سره یو نیکي ده او یو ګناه معاف او یو قول پکې دا دی چې د ښي قدم اوچتو سه نیکي شو او د کس قدم اوچتو سه ګناه معاف شول او دا د بار ملائکه دعاګانې غواړي نو په دې سوال کوه دا په دې جمعه کې نم دی ناس او منځل نم دی بیا ملائکه دعا غواړي واستغفرون للذین آمنوا ملائکه خاصه بخنه غواړي مؤمنانو لپاره جواب دا دی چې صرف استغفار دی هغه ول ارتب غواړي او دا د دې رحمت دعاګانې چې ول غواړي دا صرف د مانځه د وجنه ول غواړي صرف د مانځه د وجنه فکر دې اذا دخل المسجد كانت الصلاه تقضي مده بنكريوي وزاد في دعاء الملائكه اللهم اغفر له اللهم تب عليه وقد توصل توبه ورغي ما لم يؤذي فيه ترسو پوری چې ضرر نه رسولې په دې جماعت کې او ترسو پوری چې نه بي او د شوی په دې جماعت په جماعت کې بي او د شو بیا دوه قول یو قول دا دی چې دا ملائکه دعا او تشتاب شي یو د ملائکه دعاګانې نه غواړي حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې نه مفهوم مخالف دا دی چې کله بیا دې بي او د شي جماعت کې نو ملائکه ورته د دعا په ځای باندې په دعایي وکړي ذکر اوس په جماعت کې یو د شي جایز ده که ناجایز ده په دې کې د علماو اقوال دي د امام بخاری رحمه الله ری د جواز هغه په دې باندې باب راوړی دی ها باب الحدث فی المسجد دې باب او امام نووي رحمت الله علیه دا غره دا ده چې حرام نه ده لیکن یکره مکروه ضرور ده او علامه دیر مالکی شریف د حدیث دی وی ممنوع ده
حرام ده بیودسی او شیخ ابن العربی وی چیرا جائز ده په بحر الرائق کې پدې کې زمونږ د احناف اختلاف نقل کړی دی شامی کې راغلي دي چې اصح خبره ده چې یو بیمار معذور انسان ته هغه ته اجازت دی عام خلقو دپاره مکروه ده عام خلقو دپاره و چې کوم انسان بې اودسه شو نو هغه دپاره جومات کې ناسته څنګه ده نو حسن بصري رحمت الله تعالی علیه او سعید بن المسیب رحمه الله فرمایي چې ناسته د ده دپاره مکروهه ده او ملا علي قاري وایي چې نه بغیر د چاهندامو جومات کې ناسته جایز ده ولې که مونځ ونه کړي نور څه ذکر اذکار هغه پکې دغه کي ده ادا کړي اذا دخل احدكم المسجد فليقل له افتح لي ابواب رحمتك وجاو کې مال دروازې د رحمت سره دروازې دا معنا ده چې علم پکې مال راشي دروازې دا معنا ده چې مال توفیق ملو شي چې زه پکې نوافل فرایض ادا کړم زه پکې ذکر اذکار تلاوت وکړم بل څه پکې وکړم اذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك دا اشاره کوي چې جماعت د سره دې د پاره د شت ځان لري رزق پیدا کوي نو به د رزق دعا وکړه اللهم اني اسالك من فضلك جی وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس مخکې کې ناسونه تاسو دوه رکعاته کوي کې نه کوي د جمهور رضا ده چې دا مستحب او د اهل ظواهر رضا ده چې دا واجب دي خدا ابن حزم ظاهری په دې مسله کې د ظواهر سمرګری نه جمهور سمرګری دي هم د استحباب قائل او د جمهور سره دلیل دا دی چې هل علی غیرهن قال لا الا ان تتوب بل تشریف کې دا چې امام مالک رحمه الله فرمایي چې دا رکعتین صرف د هغه چا د پاره دي چې جمعات ته داخل شي په نیت د ناس چې نیت د ناس دی او نور ائمه وایي ائمه ثلاثه چې نه مطلقاً دي که د ناس په نیت جمعات لاړې بس یې څه د پاره ونه نوته په رکعتین مکه بیا که څوک کېناسته نو دا رکعتین د ده نه فوت شو که نه نو که چا وړه ناسته وکړه یا یې اوږده ناسته وکړه او عمدن یې وکړه نو شافعي صاحب وایي بس د ده نه فوت شو وړه او غټه ناسته دواړه دا رکعتین فوت کوي او حنابله وایي چې صرف طویل ناستې سره فوت کېږي مختصر ناستې سره نه فوت کېږي او زمونږ او د موالکو رضا ده چې بلکل دا نه دغه کېږي فوت کېږي که ته کښېنې هم ستا نه فوت شوي که سړی راغلی کښېناسته بیا وروسته یې جمع زمونږ ادا کړو بس دا تحیت المسجد هم د ده ادا شو بله مسله دا ده چې په وخت مکروه کې به دا کې که نه بیا کې شافعي صاحب وایي او دا خو ذات سبب نوافل دي په مکروه وخت کې به هم کې او ائمه ثلاثه وایي چې نه مکروه اوقاتو کې به دا نه کې بلکې په هغې په ځای به ذکر الله کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چې درې پیرې ووایې نو د تحیت المسجد د رکعتینو ځای دا نیسي فرمایه وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من سفر الا نهارا في الضحى فاذا قدم بدا في المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. تاسو چې د سفر نه لاړ شئ کور شریف ته ځئ کې جومات شریف نو چې سفر له تللی وي چې اوس تېرې کړي نو بیا جومات ته راته پیغمبر علیه السلام او صحابه به چې رال جومات ته به ورغله جی وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يقول ضاله في المسجد فليقل چې طلب د ورک شوي شي کو په جومات کې هلکه وایي زور رانه ورک شوی فليقل دا اورېدونکي دي وایي لا ردها الله علیک خدای دې واپس نه کړي چې ظرف ده که کارې نه شي ویلې پټ دي وایي فإن المساجد لم تبنى لهذا جوماتونه دې دپاره درېږي
چې ته پکې ورو شو شنو اعلانونه کاو د جمعات کې اعلان د جنازې د دې جواز شته دی مختصر دا او د وګد باندې اعلان کوي چې حیران شي یو تقریر نه ټیم کې ځکه هغه کېږي دا دی ډېر خوند نو کې دې خپل کیفیت دی دا یو په مخ کې بل وروسته کې دا چې پوګونی یو کې باندې ودري چې حیران دونه وګد درم مختصر مقدار باندې دا پکار دی او چې جمعات کې کوم شی ورکشوي نو په جمعات کې د هغه شی اعلان جایز دی یا جمعات کې کوم یو شی هغه پیدا شوی چې منځلې وي به اعلان کړي موبایل دې دلته منځ کول ته وایي یا دلته ورکشوي دې دلته اعلان وکړه نو په جمعات کې اعلان نه کیږي او کنه دا وته چې لا رد الله بین المساجد لم تبنى لحاظ چا چې خوراکو کو دې ونی په ویدارنا دا پیس او وګړي چې خوري دي ته بسم الله نو دینه مخکې نور خوراک پکار دی چې نور خوراک دې مخکې کې هغه ته بسم الله تاریخ چې پیس او وګړي او کچي دې ته شامي کې راغلي دي بسم الله ویل مکروه دي دا چې یو په جمعه ته به مونږ راځي په پیس کې په وای دې کې په جمعه کې به دې استعمال خام څوک ابو علي بن سینا وایي چې څوک سفر لذي او د دې ځای د ځان سره پیز ویسي مثلا کراچۍ ته لاړ او د دې ځای د ځان سره پیز ویو چې د وګوس کولو نه مخکې دا پیز د دې یو ټنګلنې مو وخوړه د دې چې وګوس کړي دا هغه ځای ابو هوا په بدن راځي دې چې دا هغه ته مسافري وکړه سره وینځه مېشته او بیا راځي دا هغه دې پیز د ځان سره راوړل چې کلی ته راوړل چې یو بل کې مخکې چې دا پیز ابو هوا بدل باندې دی بد نه راځي د پیز کې دا یا دا هغه راځي ماشومان یا د غټچا وګړي او دا په خپل کې دا پیز د زور ورکې نه چونې سات کې دی دا یو سات کې څو سات کې چې په دغه وخت کې وشي په هغه ټیم سره د وخت درد دا غش علاج یو څه دا یو ټیم پیس خورلو دې سره عقل قوت با طاقت سیوا کی او دو ټیم پیس خورلو سره عقل کی کمی ده کی دا سره قمه د سحر په خوب سره قمه کوي او ما خام کې په پیس خورلو باندې قمه دا په عقل باندې کوي اثر کوي فلا يقربن مسجدنا ملائک تتعزى من مدائنا چې ضرر حاصلې داغې نه انسان چې د خورینه بد وي دي ملائک ته به تکلیفي کړه ځینې دا نور ټول ولا حتی چې بني استعمال نه کوي سیګریټ بل یو دا چې د خورینه به بد وي داغې کی دا روان فرمایي وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي اعمال امتي حسنها وسيئها قولت في محاسن اعمالها لا تعلمها طعن طريقه ووجدت في مساوي اعمالها ان القاعده تقول في المجلات واړه واړه نیکه بنا باندې پیش کړیو اټه اټه نو هغه راج کې چې په جمعات کې دفن نشي جمعات کې څوک طالبان اوسېږي یا تبلیغ واهوي د اعتکاف په نیت باندې نو په هم ځان د پیژنو ساتل ښه کار دی په دې اعتکاف په دغه باندې راشي او د مانځه په ټیم نه علاوه په نور ټیمونو کې استعمال کوي نو به اجازه د تشخص منځونو ټیم کې ویني چې جمع له نور خلک دغه کېږي دا دیو له پکاري ډوډۍ پخلی یا ډوډۍ خوراک هغه د منځونو په ټیم باندې به نه کوي پیاز خامخا استعمال کوي جی معنا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يسبق امامه لاړې دې نو کې مخیتا لاړې بينما يناجي دې مناجات کې د الله پاک سره ماده او کې صلی او نبی خې طرف ته ځکه خې طرف ته د ملائک او لاړې دې کې ګس طرف ته یا نه دې قدم او د باندې کې دې
لاړې په جومات کې دوکل نشته دی. عرف الشذي کې انور شاه کشمیري صاحب وایي چې حدیث مبارک کې دا صورت چې راغلی دا د صورت مجبوروالي دی چې د انسان خولې ته تکیرړی چینجې مچ ماشه وغیره چې خولې ته ورکړی ورته به ځینې کې لاړې دوکل غواړي فکر یې راغلی یا سینې خرابه ده بلغم وغیره هغه بیا به دې سره دغه طریقه کار کوي چې په ساتر کې به دې دغه کې دی دغه طریقه په حدیث کې راغلی دی ګوټ کې به یې دغه کې او مخې ته به یې نه کېږي فیته او ولې فطرت الملائکې دې سوال کې وګرځه ملائکې وایي ګس طرف ته ملائکې دغه ټیم دی نه کله چې انسان په مانځه ودرېږي نو دا د ګس وږي والا د بدو ملائکې د ده نه کوشي لاړې شي یو دیوال ته تړل د هغه لیکلو څه ختم شي لکه دی په مانځه باندې ولاړ تحت قدمه اليسرى په بل کې راغلی قال في مرضه الذي لم يقم منه ولعن الله اليهود والنصارى نیولي قبور د انبیاء مساجد فرمایي وعن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. کور ته په قبر نه ساتل شي هیڅ عبادت پکې نه کېږي. په کورونو کې عبادت په ځکه کې چې دا ستا بچي ستا د عبادت کې زده کړي تاوینې راوینې نو بیا هغې د عبادت دغه کې دا شروع کړي که نه مابین د مشرق او په مابین د مغرب کې قبله ده دا په کوم ځای کې مدینې منورې که دلته ده دلته خو مشرق او مغرب بل خوا دي فرمایه وعن فرد بن علي رضي الله عنه قال خرجنا وابتلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعناه وصلينا معه واخبرنا وابتلى بها لنا فاستوهبناه من فضل ظهوره فدعا بماء فتوسل وتمثل ثم خبر متوقع زمک پر ازمکه کې یو ګرجه ده یهودو عبادت خانه ده لب د هبې حکم د نبي علیه السلام نه د زیاتي پاتې شوي اوبه د چارنده چې ستاسو نه اوبه پاتې شي دې مونږ یې د برکت له راکړي فدعا بماء فتوضأ وتمضمض بیا راواړوئ زموږ دپاره په لوښي کې امر یې وکړو مونږ ته ویل اوسئ چې کله تاسو لاړ شئ خپلې ځمکې ته نو ماته کوي ګرجان وشیندئ په دې د هغې باندې بهذا الماء د اوبه د برکت او ونیسئ هغې لره جومات مونږ ورته وویل چې جي خاریه ډېره لرې ده ګرمي ډېره سیوا ده او وچېږي ویل مدوه من الماء تاسو زیاتې کوئ په دې کې د اوبو نه نه زیاتې دې لره مګر دینه دا معلومه شوه چې په آب زمزم کې اوبه اچوي شي او آب زمزم به نورو کې نه اچي آب زمزم به لاندې نورې به بیا دي آب زمزم ته څه کې ورچي فرمایي وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في السور وأن ينزل ويطيبا. د جوړولو د جومات په کور کوم ځای کې کورونه جوړ شي هلته یو جومات جوړول پکار یا داسې په خپلو کورونو کې دننه داسې یو ځای جوړول پکار دي چې هغې کې انسان لمونځ کوي یو پاکه کمره باچه وغیره چې ورته وایي او بیا دې د هغې پاکي هم وکړی شي قال رسول الله ما امرتو ما ته امر نه دی شوی په مضبوطولو د جوماتونو چې د جوماتونه مضبوط کړمه تزیین د جومات چې د جومات خلک ښایسته کوي نقش نګاري چې کومه مخل بالخشوع وي نو دا به اتفاق مکروه دي دا چې قسمه پړق پړوکې پکې جوړ کړی وي چې هغه خشوع خرابوي صورت نمبر 2 خشوع خضوع خو نه خرابوي خو په طور د ریا او د فخر سره بیا هم مکروه شو ولې لفساد النیه صورت نمبر 3 که نیتې د تعظیم او دا نیت یو چې په دې چونې سره به دا دیوالونه مضبوط شي او د خلکو کورونو نه به د جومات لږ ښایسته کاله شي نو دا قسم نقش و نگار په جومات باندې دا جایز دی مکروه نه دی تایید د دې کېږي د عثمان رضی الله تعالی عنه د جوړولو مسجد نبوي مبارک لره پیغمبر خدا وی علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین
دیو جنا احناف علما دا وایي چې مقصود تزیینی محض بنئ په دې نیت به نه جوړه چې صرف خایس کو بلکې نیت کې به دی چې جومات دا مضبوط شي او د جومات ادب دغه شي دا راشي دا معنا او دا ما امرت بتشييد المساجد دا معنا ده چې امر راته وجوبا نه دی شوی دا باندې واجب نه ده د دې نه دا نه معلومیږي چې استحباب وګړي خاطر شي څنګه او دا کوم چې رسته چې د تزخرفنها راغلی دی دا په دغه ایک او دو صورت باندې ورمعمول دي چې د ریاکارۍ او د فخر دپاره یهودو به د ریاکارۍ د فخر دپاره ښایسته کول عبادت دپاره بیا نه ښایسته کول نو که اوس یو څوک د دغې عبادت دپاره نه ښایسته کوي او د فخر دپاره یې دغه کوي دا بیا څه دی دی باندې رحمت مکروه دی تر ټولو نه لومړی دا جوماتونه چا دغه کړي ښایسته کړي ولید بن عبدالملک بن مروان بدر الدین عینی څلورم جلد 207 کې وایي صحابه کرامو په دې باندې سکوت اختیار کړی لاجل خوف الاتنام خامخا به تاسو ډولي کې دي لکه څنګه چې ښایسته کړي یهودیان انصار پرې بیا نه دی بعضې د علامات د قیامت نه دا دی چې فخر به کوي خلک په المساجد دا پی اجریه دی په وجه د جوماتونو زموږ داسې جومات دی بلکې زموږ داسې دی موږ داسې کړي یا پی ضربیه دی په جوماتونو کې په فخر کوي خپلې ګاډۍ لاغۍ موټرې خپل بچي او څه به یادوي د فخر دپاره ورجت پیښو په ما باندې وجود مقدمه تر حق القضاء او خاصنه چې وباسي هغې له سړی د جومات نه دا هم یو نیکي ده او پیښو په ما باندې ګناهونه د امت زما نو ما ولیدي یو ګناه چې هغه لویه ده د صورت من القرآن نه یا د آیات نه چې ورکړی شي دا صورت د آیاتو رجلا یو سړي ته ثم نسیها بې دا هیر کړي دی د نه هیر شي د هیروالي نه کوم هیروالی مراد دی د هیروالي نه دغه هیروالی مراد دی چې قرآن شریف کې پیدا شوی او که قرآن شریف کې په کتلو سره ویلی شي نو بیا نه دی مجرم او امام مالک ته کوي چې دومره هیروالی حرام دی چې بیا دسه دومره قرآن هم پاتې نه شي چې دی پې مونځ کوی شي او که د مونځونو مقدار ورته یاد دی دا اخوا نور بېرته هیر شو نو دغه غټه ګناه نه ده اعظم من اعظم ګناه بیا نه ده نفسي ګناه ده خو اعظمه نه ده جی دې ورته تلونکو ته په تیارو کې جومات ته بالنور التام یوم القیامه اذا رأیتم الرجل کله چې تاسو وینئ سړي ته چې هغه خدمت کوي د جومات کې ویو کې د هغه لپاره بالایمان فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر جی د انسانانو په سیواله تېر شوي دا ممنوع دی دګله د څاروو والا هغه روان دی د کوم څاروو چې غوښه خوړل شي هغه په اتفاق روان دی او چې د کومو څاروو غوښه نه خوړل شي د بار وړلو دپاره هم د هغې په سیواله روان دی اجازه به ونکړو په سیاحت ګرځېدلو کې سیاحت د امت زما جهاد فی سبیل الله دی اجازه که موږ لپاره په ترقب رهبانیت کې سړی د دنیا مشغولي پرېږدي او دین ته ځان وقف کړي یو ځای کې عبادت ته ناستي ویلې ترقب د امت زما جلوس په جوماتونو کې دي انتظار د لمانځه دپاره جی وعن عبد الرحمن بن عائش رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في أحسن سورة دا یا په خوب کې لیدلي رأيت ربي عز وجل في أحسن سورة او یا د احسن صورت نه احسن صفت مراد دی نو تفوس یې وکړو چې په دې شي کې جګړه کوي ملأ الاعلی قلت انت اعلم نو کېښوست خپل کف لره بین کتفیه کلام پکې چې شی دی په صفات د الله کې فوجدت ما منطق یقوال د هغې بین الثدیین فعلمت نو زه پوه شوم ما په هغه باندې چې په سماواتو کې دي او په ارضي کې دي مکاشفه وکړله رسول الله
الله صلی الله علیه وسلم ته مکاشفه پیغمبرانو تم کیږي او مکاشفه دا اولیاء الله تم کیږي او د کشف د نبی او د کشف د ولی په منځ کې مې سفر کم کړیو د جبې د قاسم نانوتي رحمت الله علیه چې دا ولی د نږدې نه لیدل کوي د لرې نه لیدل کوي او نبی د نږدې نه لیدل کوي هغه چې الله دا چېرته ویلي وو جديد نجيل سمنا لبن تريس سوا قدامه بالفكس طريقة الدفاع كم يشتري بكي أو بيجي كلا دي دغطة والقرص يدو جيل تدري قدام فاتي لكي ونيول جيل بسوق قدام دي تدري فكس طريقة دي كم بكيشتغل فكس إنسان ينفع والنبي دي دين مريد أغاقي في دقة طريقة دم يزيد كم فقر بكيني لا هم مكاشفة صوبر صوتي او د ولی د لوی نه پوریږي چې لږ زیادت او لږ کمې دا راتېش یعنی د نبی والا مکاشفه عین شریعت دی او د ولی والا مکاشفه او په شریعت باندې پیش کیږي شریعت سره ټکراو نه منل شي فرمایي وسلام كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ولتلميذه نحو عنه وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وزاد فيه قال يا محمد هل تدري فيما يقسم الملك الاعلى قلت نعم في الكفارات والكفارات والمسح في المساجد بعد الصلوات والمشي على الاقدام الى الجماعات وابلاغ النزول في المكان فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته في يوم ولدته امه. دا ګناهونو کفارات دي کوي ګناهونه به د صفات شرک د مور نه چې څنګه د شی په ماتوري کې وخت راوړي موږ استاد د سببونه یو طرف ته خیر جمعات کې وخت راوړي وقال يا محمد رسول الله فقل اللهم اني اسالك فعل الخيرات تخوك ورون قول التوفيق وترك المنكرات وحب المساكين مسلمين ومحمد فلي زمانك مساكين سوجي طالب والعلماء فاذا اردت بعبادك فتنه فاخرجني اليك غير مفتون او درجاتك جګړه درجات افشاء السلام سلام قرول پیجنې فهغه چې دی پیجنې هغه چې نی پیجنې دوام السلام قول افشاء السلام او اطعام الطعام صلاه بالليل والناس نيام فلقد حديث كما ابن ثابت لما جاء عبد الرحمن الا في شرح السنه جي وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه كلهم ظالم على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ظالم على الله حتى يتوفاه ويدخله الجنه او يرده بما نال من اجل او غنيمه ورجل راح الى المسجد فهو ظالم على الله ورجل دخل بيته بسلام فهو ظالم على الله. وعنه رضي الله عنه قال قال سړی په سلام لاړ شي ځان ضامن دی دې کې یو توجیه ځان ده چې سړی بس نو دور دې پورته نه وځي چې دې پورته نه وځي نو دې پاک کې دې حفاظت وکړي راجعه ترجمه دا ولنۍ چې پورته سلام باندې نه وځي سلام د نبی عليه السلام په زمانه کې دوه گاونډي په منځ کې یو دیوال دیوال سره د یو کس ونه خطرې و د میوې دی بل ګاونډي کې وخت میوه ورځېده د بدی ګاونډي ماشومان له نه ورکول حتی دا چې ورځي د ګاونډي ماشوم په خولې کې میوه چولې ورته په سیبوته ورنه نه کړه راویسته چې ځان د خپله میوه پیدا کړي ما مقب په هغې باندې هغه ډېر سخت خفه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکوه یوړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سړی راوړو مسجد نبوي ډک دی دته وایي ستا دغسې ونه شته وایي ما شته وایي دې ګاونډي له څه میوه ورکوي وایي یا رسول الله میوه وایي داسې وکړه چې دغه بوټي په ما باندې راخاص دغه سړی وایي یا رسول الله سلم دا خو زه نه خرڅ وایي ښځه چې خرڅوي نه وایي په دې علاقه کې وګرځه بل ځای کې ځان لره ونې پیدا کړه چې په هر څو زه به درته هغه واخلم دا معنا چې دا لانجه پوته شي یا رسول الله زما دقه خوښې دي ویل مورې ته پیغمبر علیه السلام ورته دا وایي وایي ګوره دا ونې ماله راکړه دا ونې زه به د الله پاک نه دعا وغواړم داسې ایمان به د الله درکړي د اخلاص نه ډک چې خدای به جنت درکړي یاره چې ویل په دې رانه مخ
رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبري كذا حضرت عمر جاء وقدر دول أفلا تأذينوا لي إجازتنا أنا إجازة نرزيه نبي عليه السلام أقول تخبري ولي لي نبي دته ویلي چې ما اساس صرف یو څلورم على فاتح شنو الى سره نشته تام دي د دې کوم دي دا ونی رانه کړو بس د دې ونی نه راکړو چې زه په الله پیغمبر یم دا ونی ما نه راکړ نو غوي چې را بس دې رانه مخه پکې یو دا نشته صحابه کرام دا چې وکړي اکدم رسول الله فرمایل افلا ادلکم علی افضل من حیران شو چې دا د دې نه زیات بخیل شته ضروري وخیا یا رسول الله وی من دخل بیته ولم يسلم على اهله بل کو ته سره دا شی خپل اهل عیال باندې سلام ونی کې د دې زیات شوم دی دا انسان دا زیات شوم دی دا انسان نو وګوره سلام دې ضروري دی چې اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم زماننا لك أقوى أخوة توي السورة ذكر هذا يقضي خير أقولون فمان فيه نو أنت بتبدير في جا وقت يوي سلور من شن جراغلي ويجب قولنا وتعلي بيقول أن وتعلي نقول وعلى ناس يدورا بس ترى بتبدير في ذكر السلام بكي نقول كيف نقول وعلى توي السلام عليكم ورحمة الله خذوا تداسي غني غني قولي بسلام الجنة ما يسلام واجه ورود دي ورونا خليفة سيدة دو ورود دي سرينو ورود دي قاوان هل تتجد بالراشي ورورم بالليوان الشريف يعني يراد أن لا تقول لك أن سريع تكسر يتسجل الشريف ويوستاد ورود ناس من الله فما يسلام سلام سنة خطأ والباني نقول مريض ومن قول دا سلام دي دي خلقو دسي دا کلی چې کور کې په کور والا یا په مور پلار یا په بچو باندې به سلام نه کې سلام ډېر اهم شی دی ډېر اهم کور کې ډېر ضروري حتی دا چې کور ته نه وځي څوک به بیا به السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین بیا به سلام نه دي هیڅ کور کې نشته شر کور ته نه ورجل دخل بيته بالسلام فهو ضامن على الله جي وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا الى صلاه المكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم ومن خرج الى تصفيق الضحى لا ينسبه الا اياه فاجره كاجر المعتذر وصلاه على صلاه لا له وبينهما كتاب في علمنا دافع اللين كي صلى الله عليه وسلم بزاوية شريف